دغه چې کوم کاروایانې په پاکستان کې کیږي او د افغانستان د خاورې نه کیږي، باید چې دا ودرولي شي او دغه خلکو خلاف کاروایانې وشي. بل د دغه چې کوم یو اهم رخ دی هغه رخ دا دی چې دا دلته کې یوازې چې کوم موږ ورته ټي ټي پي وایو یا ورته تحریک طالبان پاکستان وایو، دا یوازې د هغې خلک نه دي چې ګنې د دلته نه تللي دي او د هلته نه کاروایي کوي، بلکې وخت په وخت باندې داسې ثبوتونه ملو شوي دي او داسې شواهد ملو شوي دي چې د هغه د خلک ورسره هم دلته راځي او کاروایي کوي. او څه به د وړاندې لږې ورځې وړاندې په ډي خان کې څه به د وړاندې یو واقعه شوې وه او په هغې کې دا ویل کېږي چې د افغانستان د یو ډېر ذمه دار زوی په هغې کې تعمیدو او دغه لاش هغه ته حواله کړی شوی دی. داسې دا هم ویل کېږي چې یاره په ایران کې چې کوم واقعات راغلي دي او هغې کې تقریبا 1800 پورې افغانانو د شمولیت او د هغې د شرکت خبره شوې ده. نو دا ټول واقعات او دا شواهد دا د دې نه ثابتېږي دا چې یاره دغه خلک په افغانستان کې دا د هغې بیس هلته کې دی، د هغې چې کوم ټریننګ سنټر دي هغه هلته کې دي او د هغې چې کوم بنیادي مراکز دي هغه هلته کې دي او د هغه ځای نه ګاونډي هېوادونو کې هغې کاروایانې کوي. زمونږ چې کوم بارډر دی د هغې سره دا د 2,500 کیلومیټر نه زیات اوږد دی او اگر چې پاکستان کوشش کوي خو چېرته نه چېرته هغې لار مومي او په پاکستان کې مداخلت کوي. دا مداخلت د باجوړ په بارډر باندې هم کېږي، دا د چترال په بارډر باندې هم کېږي او دا وخت په وخت باندې چې کوم د وزیرستان زمونږ چې کوم بارډر دی هغه خو ډېر زیات داسې دی چې په هغې کې اړو پته نه لګي. نو د دې حوالې سره پاکستان خپل موقف ورکړی دی او د خوش قسمتي به ورته زه دا ووایم چې د پاکستان د موقف ملګرتیا او د هغې تایید د نورو هیوادونو هم کړی دی چې په هغې کې قطر هم شامل دی، په هغې کې استنبول هم شامل دی او څه موده وړاندې د چین چې کوم د چین پاکستان او د افغانستان د وزیر خارجه چې کوم ملاقات په کابل کې شوی و، نو په هغې کې هم دا خبره ډېر په کلکه باندې شوې وه چې دغه چې کوم عملیات دي دا د ایثار کړي شي او افغانستان باندې دا خبره واضحه شوې ده. اوس دغه ټول صورتحال ته چې موږ ګورو بیا د افغانستان هغې خو ته مجبوري وایي موږ ورته کمزوري ویلی شو د دغه حکومت چې هغې دغلته حکومت کوي او بیا دغه حکومت چې جوړ دی نو دا ټول عمل که د تیر 40 کالو د افغانستان په خاوره باندې جنګ ته موږ ګورو نو په دې کې د پاکستان یو ډېر لوی کردار دی او هغه کردار دا دی چې 40 لکه افغانانو ته هغې دلته پناه ورکړه. که دغه خلک په پاکستان کې دلته کې نه وي راغلي او پاکستان هغې له ځای نه وي ورکړی نو دا ممکنه نه وه چې روس د پسپا شوی وي او بیا د هغې د وروسته چې وخت په وخت باندې نورم په افغانستان کې معاملات خراب شوي دي نو دغه خلکو د پاکستان مخه کړې ده او د دې ځای هسپتالونه، د دې ځای کاروباري مراکز، د دې ځای تعلیمي ادارې دا د هغې لپاره کولو وي او هغې